یستخفون من الناس حیا کوي د خلقنا ولا یستخفون من الله دوی حیا نه کوي د الله تعالی نه خلق ګناه کوي د خلقنا شرمېږي چې خلق مې ونه ویني حالانکه حیا د الله نه پکار ده چې خلق مې نه ویني کم از کم الله خو ما ویني د الله نه خو ته هیڅ یو عمل هیڅ یو ګناه چې کم دی پټولی نه شي نو که خلق وي او که نه وي نو الله خو تا سره در سره دی نو کم از کم چې یو ګناه کوې نو کم از کم د الله نه حیا وکړه حیا خو د الله نه پکار ده یستخفون من الناس دوی حیا کوي د خلقونه شرمېږي د خلقونه ولا یستخفون من الله دوی حیا او شرمېږي نه د الله نه وهو معهم حال دار د الله تعالی د دوی سره دی اذ یبیتون ما لا یرضى من القول کله چې دی خبرې کولې ما هغه لا یرضى چې هغه خغم لا یرضى من القول چې هغه پسندیده خبره نه وه چې کوم د شپې مشورې کولې چې مونږ به د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس ته ځو او د هغه په مجلس کې به د خپل غل دا رښتونې ثابتو نو دا ښه خبره نه وه وکان الله دی الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملونه چې دوی عمل کوي محیطا احاطه کوونکې ځکه د الله د علم نه خو هېڅ یو څیز بهر نشته دی اها انتم هؤلاء تاسو دغه خلک یې جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا چې مجادله کوئ جګړې کوئ د طعمه ابن بیرق نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې چې تاسو په ژوند د دنیا کې د طرف نه جګړه کوئ نو فمن یجادل الله څوک دی چې جګړه به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې دنیا کې خو به ځان خلاص کړي خو د الله نه په آخرت کې به دې څوک خلاصوي امن یکون علیهم وکیلا ایشته په دوی باندې څوک ذمہوار چې د عذاب نه وساتي نو دا دې څوک ذمہوار او څوک وکیل شته د دفاره چې هلته د عذاب نه وساتي ومن یعمل سوءا څوک چې عمل وکړي سوءا د بدۍ د شریعت نه خلاف ظاهرا او باطنا او یظلم نفسه یا خپل ځان باندې ظلم او زیاتې وکړي نو ظلم او زیاتې دا دی چې هغه وهو الشهادة وهو الحلف کاذبا چې د بل دپاره په دروغه باندې هم ګواهي ورکړي او هم چې کوم دی په دروغه باندې قسم خوري نو دا لوی ظلم دی او یظلم نفسه ثم یستغفر الله بیا بخونه غواړي د الله تعالی نه یجد الله وبمومي الله تعالی غفورا بخون کې رحیما رحم کون کې ومن یکسب اسما هغه چا چې کسب او عمل وکړو د ګناه قصدا فانما یکسبه علی نفسه بېشکه کسب او وبال د دې په خپل ځان باندې دی ګناه دې وکړه سزا به هم تا ته میلاویږي وکان الله دی الله تعالی علیما فوها حکیما حکمت والا ومن یکسب خطیئه هغه چا چې کسب او عمل وکړو خطیئه د ګناه او اسما یا نو خطیئه نه مراد صغیره ګناه ده یا سهون ته مراد د غلطی انسان نه وشي او اسما یا کبیره ګناه چې هغه په دروغه باندې قسم خوړلی ثم يرمي به بريئا بیا ولی په دې باندې بريئا یو پاک انسان ګناه په خپل وکړي او بیا الزام او تهمت په بل باندې لګي فقد احتمل بهتانا فتحقیق سره د بار کو بهتان و اثم مبین او ګناه کارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا سورة النساء انزم سفارہ آیت نمبر 107 دی آیتونو کی اللہ تعالی دا منافقین کردار او د هغوی خباثت او رذالت ذکر کوي
چې د طعومه ابن عبیره دغه خاندان والا یو سړي غلا وکړه او بیا منافقین را جمع شول او د هغوی د پاک دامنۍ دپاره دلایل شروع کړل چې دا خو زمونږ په خاندان باندې د غلا الزام دی او دیو دا ویل که چېرته په مونږ باندې الزام ولګېد نو ټول خاندان به وشرمېږو او حضور علیه الصلاة والسلام ته یې وی د دې د موقع ګواه نشته دی چې د ده سره څه دلیل دی چې کوم وخت کې د غلا کېده او ده په هغه وخت کې لیدلی وي چا لیدلی وي د ده سره څه ګواه شته حضور علیه الصلاة والسلام قتاده رضی الله تعالی عنه نه تپوس هم وکړو او قتاده رضی الله تعالی عنه ته وویل چې تاسو د موقع ګواه نشته دیو داسې په چلبازۍ باندې راغلي او داسې خبرې او داسې انداز باندې خبرې وکړې چې حضور علیه الصلاة والسلام په خپله په مغالطه کې واچو ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم تاسو جګړې مه کوئ د هغه کس د طرف نه یختانون انفسهم چې په خپل ځان باندې خیانت کړی دی ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما الله د خیانت کوونکو سره محبت نه ساتي خیانت کوونکي دا ګناهګار دي استغفون من الناس و دا د خلکو نه د غلا پټۍ چې خلکو ته ونه شرمېږي ولا یستخفون من الله د الله نه شرمېږي وهو معهم حال دار چې الله تعالی دیو سره ورسره دی پکار ده چې د الله نه شرمېږي د الله نه حیا کړی دی خو دیو د خلکو نه شرمېږي او د الله نه حیا نه کوي چې زمونږ په باطن او په ظاهر باندې خو الله تعالی پوهېږي قرآن کې دوه عقیدې ذکر دي یو عقیده الرحمن وعلى العرش استوا چې رحمان په عرش باندې مستوي دی ناست دی څنګه ناست دی کما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره مناسبه ده خو زمونږ په شان ته نه دی مثلا زه وخت مصله باندې ناست یم یا په قالین باندې څوک په کرسۍ باندې ناست دی څوک په فرش باندې ناست دی مونږ چې یو بل څنګه دا ناسته ګڼو نو د الله ناسته زمونږ د ناستې په شان باندې نه ده هغه زمونږ د سمج نه زمونږ د فهم نه بالاتره ده خو صرف دومره عقیده ساتل چې د الله د شان سره څنګه مناسبه ده او دویمه عقیده وهو معکم اینما کنتم تاسو چې کوم ځای کې هم یئ نو الله تاسو سره دی داسې نه چې الله په عرش باندې دی او تاسو سره نه دی د هر یو سره د علم په لحاظ سره د قدرت په لحاظ سره د ذات په لحاظ سره چې کوم څنګه د الله د شان سره مناسبه ده تر دې پورې قرآن کریم کې الله رب العزت ذکر کړی دی ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله تاسو ته د شا درک نه هم زیات نږدې دی تاسو ته ډېر زیات نږدې دی نو قرآن کې دا دوه عقیدې ذکر شوي دي نو د دیو د الله نه حیا نه کوي او د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه دا شرمېږي چې زمونږ د خلکو د غلا ښکاره نه شي مونږ ونه شرمېږو زمونږ خاندان ونه شرمېږي او د الله نه حیا نه کوي د الله نه خپله د غلا پټۍ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول دیو د شپې مشورې کوي او الله په دې باندې راضي نه دی چې دیو د خپل غل صفا ثابتوي او ټول لاجمع شو دي په دې باندې چې مونږ به د خپل دروغجن او دا غل دا به چې کوم د رښتونه ثابتو نو ټول چې کوم دی دغه امیر چې کوم منافق د هغې په کور کې راجمع شو او دا واقعتا چې زمونږ دا نوجوان دا مجرم دی خو مسله اوس دلته د رشتهدارۍ ده نو به هر حال د دې دفاع به کوو چې زمونږ د خاندان دا ونه شرمېږي دا ټول چې کوم دی راغلل او بهترین لباس یې اغوستی حضور علیه الصلاة والسلام ته راغلل او دغه بشر یا بشیر منافق چې کوم غلو د هغه دپاره وکالت کوي د هغه صفایان یې بیان کړي دا خو ډېر نیک انسان دی صالح نوجوان دی او دا ټول خاندان د دې صفایي دپاره حاضر شو د دې دپاره چې دا زمونږ په دې خاندان باندې د غلا الزام ونه لګي نو الله رب العزت فرمایي الله ها انتم هؤلاء دي منافقینو د تنبیه ورکړه چې تاسو دغه خلک جادلتم عنهم چې تاسو جګړه کوله د طرف نه په حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې مخکې آیت مبارکه کې ذکر شو د چا لپاره به سفارش نه کې چې یو سړی مجرم دی
من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. یو سړی مظلومه دی او ستا په مدد باندې هغه راخلاصېږي او ښه د ټولو خلکو د پته دا سړی دا مظلوم دی بیچاره دی او ته د هغه دپاره سپارش وکړې نو الله رب العزت تاله پوره اجر او ثواب درکوي. او یو سړی ګناهګار دی غل دی ډاکو دی او د تر هغه د طرف نه چې کوم دی د هغه دپاره سپارشونه کې نو چې څومره هغه په دې سزا کې به دې ګناه کې ککړو دومره ورسره ته به دې ګناه کې مجرمي برابر یې ورسره. نو د چا دپاره په غلطه طریقه باندې د ګناه په طور باندې چې کوم دی د چا سپارش پنه کې نو الله وایي تاسو دغه خلک چې په دنیا کې به دا خپل غل خلاص کوي چې تاسو ټول راجمع شوي یئ چې دې غلا نه ده کړې او دا پاک ثابتوئ نو د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت د الله رب العزت نه باندې انسان دفاع څوک وکړي. د قیامت ورځ تاسو نه هیره ده. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه. نو په دنیا کې ټول جمع شوي یئ په غلط را جمع شوي د دې سړي دفاع کوئ غل دی او بیا هم د دفاع کوئ نو د قیامت په ورځ باندې به د الله سره څوک جګړه وکړي. اما یکون علیهم وکیلا یا به وي د دې لپاره څوک وکیل چې هلته د الله تعالی د عذاب نه خلاص کړي. دلته خو به اخلاص کړي دلته به صفا ثابت کړي چې دی غل نه دی خو د قیامت په ورځ باندې به څه کوي. د قیامت په ورځ باندې خو الله رب العزت عدالت ته پیش کېدل دی. ومن یعمل سوءا چا چې یو عمل وکړو د بدۍ او یظلم نفسه یا په خپل ځان باندې ظلم وکړو ثم یستغفر الله بیا د الله نه بخښنه وغواړي یجد الله غفور الرحیم. الله به چې کوم دی د بخښنه وکړي. الله رحیم کریم ذات دی او د معافۍ دپاره شرط دا دی چې کوم صاحب حق دی د چا حق دی ضایع کړی دی هغې ته به حق رسې یا دا چې تا ته هغه معاف کړي چې ما ته معاف کړی دی. نو د غل خو دوه حقونه ضایع کړل یو د بنده حق او یو د الله حق چې د الله قانون یې مات کو. لہذا د بنده حق به هم ادا کړي د الله نه به معافي هم وغواړي. محض په توبه کولو باندې معافي نه میلاوېږي انسان ته چې زباني ته وردا وایي استغفر الله وایي او په ژبې سره وایي چې دا زما توبه ده که دا په کروڑو ځله توبه ولې ونه باسي خو تر څو پورې پردې حق ورکړی نه نو تر هغه وخته پورې چې کوم دی د توبه دا نه قبلېږي. ومن یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه. چې کوم سړی ګناه کوي کسب د ګناه کوي نو وبال به په دغه انسان باندې وي. وکان الله علیما حکیما. الله پوهه دی حکمت والا دی. نو دغه منافق دا ډېر چلبازو نو د چې کومه غلا وکړه نو هغه غلا چې کومه بوجۍ پټه کړې وه نو هغه یې ویوړه د خپل کور نه یو د بل چې کوم دی په کور کې لبید یو کس د هغه په کور کې به طور امانت کېښوده. وی چې کله ما ته د دې ضرورت راغی نو زه به ستا نه واخلم. دا لبید یهودي وروستو بیا د مسلمان شو خو د لبید دا کور لرې مو خو د غل خیال دا چې دا د کور په بل کلي کې دی او د دې ځنه لرې دی او هغه ځای ته به دا خبره رسېدی هم نه شي نو دا بوجۍ د وړو دا ډېره لرې ویوړه چې کله دا معامله رفع دفع شي ختمه شي نو زه به لاړ شم او هغه څه چې کوم دی واپس به راوړم. اتفاقي خبره دا وه چې کله مقدمه حضور علیه السلام ته پیش کړی شوه نو دی هم راغی. د وی حضرت وی زما په کور کې یو بوجۍ به طور امانت کېښودلی شوې ده نو په دې باندې ټول منافقین لګیا شو خبرې شروع کړې. نو حضرت وی دا چې کوم دی غل دی د سره چې کوم دی مال دی بوجۍ خو د سره ده نو غلم چې کوم دی دا دی نو هغه نه چې کوم دی غل جوړ کړه. الله وایي من یکسب خطیئة او اسما. چې کوم یو سړی ګناه کوي ثم یرمی به بریئا نو بیا دغه ګناه الزام او تهمت په بل باندې لګوي نو د غلا خو ده کړې وه هغه سره به طور امانت یېښودې وه او بیا یې وګورئ بوجۍ خو راده په کور کې پرته ده نو غلا یې په هغه باندې ور واړوله حالانکې هغه پاک و. نو الله رب العزت فرمایي چې انسان په خپله باندې یو ګناه وکړي او بیا د هغې الزام او تهمت په بل باندې لګوي داسې انسان چې هغه د هغې نه بري دی پاک دی نو فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. د بهتان او صریحه ګناه چې کوم دی وکړه یو خو غلا وکړه په خپله باندې او بیا د هغې الزام په بل باندې ولګاو او د منافقینو کار هم دا دی. نو په دې خبره باندې چې کوم د حضور علیه السلام په دې مغالطه کې چې دا پاک دی خو الله رب العزت دا آیتونه چې کوم دی نازل کړه چې دا واقعیتا دا منافق چې کوم دی دا غل دی او دا خلک د هغې چې کوم دی صفایانې بیانوي نو غلا د کړې وه منافق او بیا الزام دا په بل باندې لګاو. ولا تجادل عن الذين تاسو جګړې مه کوئ د هغه کس په باره کې
د هغه کس د طرف نه یختانون انفسهم چې خیانت کوي خپلو ځانونو سره، چې طعمه ابن عبیرق ته وایي چې طعمه ابن عبیرق د طرف نه جګړه کوله. ان الله بشک الله تعالی لا يحب محبت نه کوي من کان د هغه چا سره من د هغه چا سره کان چې وي خوانن خیانتګر اثیمن ګناهګار یستخفون من الناس حیا کوي د خلقنا ولا یستخفون من الله دوی حیا نه کوي د الله تعالی نه. خلق ګناه کوي د خلکو نه شرمېږي چې خلق مې ونه ویني، حالانکه حیا د الله نه پکار ده چې خلق مې نه ویني، کم از کم الله خو ما ویني. د الله نه خو ته هېڅ یو عمل هېڅ یو ګناه چې کوم دی پټولی نه شي، نو که خلق وي او که نه وي نو الله خو تا سره در سره دی. نو کم از کم چې یو ګناه کوې نو کم از کم د الله نه حیا وکړه، حیا خو د الله نه پکار ده. یستخفون من الناس دوی حیا کوي د خلقونه شرمېږي د خلقونه، ولا یستخفون من الله دوی حیا او شرمېږي نه د الله نه. وهو معهم حال دار د الله تعالی د دوی سره دی. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول کله چې دی خبرې کولې ما هغه لا یرضى چې هغه خغم لا یرضى من القول چې هغه پسندیده خبره نه وه، چې کوم د شپې مشورې کولې چې مونږ به د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس ته ځو او د هغه په مجلس کې به د خپل غل دا رښتونې ثابتو، نو دا ښه خبره نه وه. وکان الله دی الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملونه چې دوی عمل کوي محیطا احاطه کوونکې، ځکه د الله د علم نه خو هېڅ یو څیز بهر نشته دی. اها انتم هؤلاء تاسو دغه خلک یئ جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا چې مجادله کوئ جګړې کوئ د طعمه ابن عبیرق نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، چې تاسو په ژوند د دنیا کې د طرف نه جګړه کوئ، نو فمن یجادل الله څوک دی چې جګړه به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې. دنیا کې خو به ځان خلاص کړي، خو د الله نه په آخرت کې به دې څوک خلاصوي. امن یکون علیهم وکیلا آیشته په دوی باندې څوک ذمہوار چې د عذاب نه وساتي، نو دا چې څوک ذمہوار او څوک وکیل شته د دپاره چې هلته د عذاب نه وساتي. ومن یعمل سوءا څوک چې عمل وکړي سوءا د بدۍ د شریعت نه خلاف ظاهرا او باطنا او یظلم نفسه یا خپل ځان باندې ظلم او زیاتې وکړي، نو ظلم او زیاتې دا دی چې هغه وهو الشهادة وهو الحلف کاذبا چې د بل دپاره په دروغه باندې هم ګواهي ورکړي او هم چې کوم دی په دروغه باندې قسم خوري، نو دا لوی ظلم دی. او یظلم نفسه ثم یستغفر الله بیا بخونه غواړي د الله تعالی نه یجد الله وبمومي الله تعالی غفورا بخون کې رحیما رحم کون کې. ومن یکسب اسما هغه چا چې کسب او عمل وکړو د ګناه قصدا فانما یکسبه علی نفسه بېشکه کسب او وبال د دې په خپل ځان باندې دی، ګناه دې وکړه سزا به هم تا ته ملاویږي. وکان الله دی الله تعالی علیما پوها حکیما حکمت والا. ومن یکسب خطیئة هغه چا چې کسب او عمل وکړو خطیئة د ګناه او اسما یا نو خطیئة نه مراد صغیره ګناه ده یا سهوا ته مراد د غلطي انسان نه وشي، او اسما یا کبیره ګناه چې هغه په دروغه باندې قسم خوړلی. ثم یرمی به بریئا بیا ولي په دې باندې بریئا یو پاک انسان ګناه په خپله وکړي او بیا الزام او تهمت په بل باندې لګوي فقد احتمل بهتانا په تحقیق سره د بار په بهتان و اثما مبین او ګناه ښکاره.